کې د سل نیکۍ ولیکلی شي او سل ګناهونه ترې وران کړلی شي او د شیطان د شر نه ټوله ورځ محفوظ او د قیامت په ورځ په داسې حالت کې راشي چې ستا نه بهتر عمل راوړونکی به بل څوک نه وي. نو که دا انعامات حاصلول غواړي نو نبی علیه السلام مبارک په حدیث مبارک کې یو آسان عمل ښودلی دی. که هغه عمل د خپل کو نو دا انعامات به ډېر په اسانه باندې ترلاسه کړي. راځئ چې هغه وپېژنو. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې د ورځې سل کرته دا کلمات ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، نو دته به دا انعامات الله ورکی چې د سلو غلامانو د آزادولو ثواب به ورله الله ورکی. په عملنامه کې به سل نیکۍ ولیکلی شي، سل ګناهونه به ترې وران کړلی شي. ټوله ورځ به دی د شیطان د پنجې نه او د هغه د غلبې نه او د هغه د شر نه محفوظ تر د ماښامه پورې. او د قیامت په ورځ به په داسې حالت کې دی راشي چې د نه به بهتر عمل راوړونکی بل څوک نه وي. هغه کس به ترې بهتر چې چا د ده نه زیاته پیرې دا کلمات ویلي. سبحان الله، څومره بهترین انعامات په الله ورکوي، څومره آسان او څومره مختصر عمل دی. الله زمونږ د بخښنې دپاره بانې لټوي. زما ورونو چېرته د دې عمل نه غافله پاتې نه شو، چېرته د دې انعاماتو نه محروم. په مونځ کې د یو صورت شروع کو هغه درنه هیر شو او ته لاړې بل صورت ته هغه دې پکې ویو، نو آیا په دې باندې سجده سهوه شته او که نشته؟ نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې تا د ړومبې کوم صورت شروع کړی که د دې د درې واړه آیاتونه پوره کړي که نه یا د یو غټ آیت پوره کړی، دا د واجب قرت مقدار دی چې کم از کم واړه آیاتونه به درې وې او غټ آیت به یو وې. نو که دومره دې په دغه صورت کې پوره کړي دي او بیا درنه هیر شو، نو بل صورت ته تلو ته حاجت نشته دی. بستا واجب قرت پوره شوی دی، ته رکوع ته ځه، ستا مونځ څه دی جي بالکل صحیح دی. او که نه د درې واړه آیاتونه پوره کړي، نه د یو غټ آیت پوره کړی او صورت شروع کېدو سره تا نه صورت ایر شو، ته لاړې بل صورت ته هغه دې پکې ویو، نو مونځ دې صحیح دی، سجده سهوه په تا باندې نشته دی چې په دې مسله باندې تاسو پوهه یې. بله مسله دا وکړه چې په الحمدو کې د چا نه یو آیت یا دوه آیاتونه پاتې شو، هیر شو، په غلطۍ کې پاتې شو، نو آیا په دې سجده سهوه شته او که نشته؟ نو د دې جواب دا دی که دا غلطي په ډکو رکاتونو کې وشوه، لکه د فرضو په ړومبنو دوو رکاتونو کې یا د وترو په هر یو رکات کې یا د نفلو د سنتو په هر یو رکات کې داسې غلطي وشوه چې په الحمدو کې یو آیت یا دوه آیاتونه پاتې شو، نو دا یاد ساته چې په تا باندې سجده سهوه واجب شو، ته په آخر کې څه کې سجده سهوه کې. او که نه د مونځ بعد درته پته ولګېده چې زمانه په ډک رکات کې په الحمدو کې آیت یا دوه آیاتونه پاتې شوي، نو دا یاد ساته چې دا مونځ به په دغه ټیم کې دننه څه کې دوباره به راګرځي. ځکه په ډک رکات کې سوره فاتحه ټول په ټوله ویل څه دي جي دا واجب دي. نو که تا نه پکې یو آیت یا دوه آیاتونه پاتې شو، نو تا خو ټول په ټوله ونه ویله واجب پاتې شو، نو په تا سجده سهوه څه شوله جي واجب شوه. او که دا غلطي په تشو رکاتونو کې وشوه، لکه د فرضو په تشو رکاتونو کې، نو بیا هلته په تا سجده سهوه واجب نه ده چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بله مسله دا وکړه که یو کس نیت وتړو او په غلطۍ کې د سورې فاتحې نه مخکې د الحمدو نه مخکې صورت شروع کو، نو آیا په ده سجده سهوه راځي او که نه راځي؟ نو دا یاد ساته که دومره مقدار صورت د ویلی و، څومره وخت کې چې درې کرته سبحان الله ویل شي، نو تا د یو رکن مطابق تاخیر راوستو په الحمدو کې، او دلته دا واجب و مخکې ویل د صورت نه، تا په هغې کې تاخیر راوستو، نو دلته په تا سجده سهوه واجب شو، ته به په آخر کې څه کې سجده سهوه به کې. او که نه دومره وخت صورت دې نه ویلی، څومره وخت کې چې درې کرته سبحان الله ویل شي، بلکې لږ شان دی وي او در یاد شو چې دلته خو فاتحه ویل پکار دي او پوري د صورت پرې خو فاتحه دې شروع کړه، نو بیا په تا باندې سجده سهوه واجب دا نه ده. بله مسله دا وکړه که د چا نه په صورت کې یو آیت پاتې شو، الحمدو دې وویله، صورت دې شروع کو، په هغې کې یو آیت یې پرېښود او بل آیت ته لاړې، په دې باندې سجده سهوه شته او که نشته؟ نو دا یاد ساته چې په دې باندې سجده سهوه دا نشته دی. بله مسله دا وکړه چې د چا نه په مانځه کې په ثنا کې غلطي وشوه، یو ټکی یې پاتې شو، یا په تحیاتو کې پاتې شو، یا په درود کې، په دعا کې، په دعای قنوت کې، په اللهم انا کې یو لفظ پاتې شو، غلط شو، صحیح شوله، د دوباره ټیک کو، یا لفظ پاتې شو خو معنی کې دومره فرق رانغی چې په هغې باندې مونځ ماتېږي، صحیح شوله، نو بیا دا په ده باندې سجده سهوه نشته دی، مونځ بالکل څه دی جي درست دی. دا ډېر اهم مسایل دي او مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی د هغوی سره شریک کوي. وصلی الله علی النبی. یو مسلمان بل مسلمان ته د ښې خبرې نصیحت کو او هغه مسلمان ورته په جواب کې وویلې چې ته د ځان غم کوه، زما فکر مه کوه. نو حدیث مبارک کې راځي چې د الله په نسب باندې دا خبره ډیره ناخوښه خبره ده.
د الله په نس دا خبره ډیره ناخوښه خبره ده چې یو کس بل ته نصیحت کوي چې د الله نه ویریږه، پردی حق مخوره، مسلمان له نقصان مه ورکوه، منځ او دس کوه، دروغ مه وایه، دوکه مه کوه، دا نصیحت ورته کوي. صحیح شوله؟ او دی ورته وایي چې ته د ځان غم کوه، زما فکر مه کوه. نو ابغض الکلام ورته په حدیث کې ویلی چې د الله په نس باندې دا ډیره زیاته ناخوښه خبره ده. تاسو سوچ وکړئ چې زموږ په معاشره کې دا څومره عام ده. که پلار بچي ته نصیحت کوي ورته وایي خپل غم کوه، زما فکر مه کوه. که رور ته نصیحت کوي رور ته وایي خپل غم کوه، زما فکر مه کوه. نبی علیه السلام مبارک صراحت سره دا خبره کړې چې څوک نصیحت کوونکي ته په جواب کې نصیحت رد کی او دا خبره ورته وکړي داسې جواب ورکړي، دې ته ابغض الکلام ویلی د الله په نس باندې ډیره زیاته ناخوښه خبره. لہذا چې تاسو ته څوک هم نصیحت کوي نو د چا ښه نصیحت مه رد کوئ په دې طریقې سره. بل حدیث مبارک کې څه راځي؟ نبی علیه السلام مبارک ته یو کس راغی او د خپل سخت زړه په باره کې ورته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره زما زړه څه دی جی سخت دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته د سخت زړه د نرمولو دپاره 2 علاجونه ښیي. تاسو پې سوچ وکئ ښه، او دا ډېر اسان علاجونه دي، تاسو هم خپل کوئ. که غواړئ چې زړونه مو نرم شي او د نرمو زړونو والا خلک الله ته څه دي جي دا خوښ دي. ولې دا د الله په مخلوق رحم کوي، او حدیث کې راځي چې څوک د الله په مخلوق رحم کوي الله به په هغه باندې څه وکړي رحم وکړي، او چې څوک د الله په مخلوق رحم نه کوي الله په هغه باندې رحم نه کوي. نو تاسو سوچ کوئ نبی علیه السلام ورته 2 علاجونه د زړه د نرمولو دپاره وښودو. یو علاج ورته دا وښودو چې د یتیم په سر باندې څه کوه لاس راکاږه، لاس د شفقت د یتیم په سر، د یتیم سره ظلم زیاتې مه کوه، د یتیم حق مه خوره، د یتیم مال د یتیم حق چې څوک خېټو ته اچوي دا اور اچوي. او روایاتو کې راځي چې د قیامت په ورځ به بعضې روایاتو کې د اور د لمبې د ده په دې پوز او په دې غوږونو او دا به د اور د لمبې سري دا به ترېنه بهر روځي. الله هم دې د داسې حل نه وساتي. نو د یتیم په لاس د شفقت او د مهربانۍ لاس راکاږه، او په مسکین باندې خوراک کوه. غریب مسکین سره څه کوه؟ امداد کوه، صدقه ورکوه. ګاونډي دی غریب دی، مسکین دی، رور دی غریب دی، رشتہ دار دی غریب دی، هغه باندې چې ته صدقه کې تا ته د ډبل اجر میلاویږي. ډبل اجر ده، یو د رشتې د پاللو او بل د صدقې ورکولو. نو 2 علاج یې ورته وښوده چې په دې طریقه به ستا الله زړه څه کیږي دا به نرم کي. د یتیم په سر لاس راکاږه او په مسکین باندې څه کوه خوراک کوه. بل حدیث مبارک واوره. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې بدتر د خلکو نه هغه دی د الله په نسخه بدترین انسان چې هغه د 2 مخو خاوند وي، چې یو ډلې لذي ورته یو شان خبره کوي چې بلې ډلې راځي منافقت کوي. دا د چغلخورۍ یوه طریقه ده، ذو وجهین، 2 مخې انسان چې چاته وایي. حدیث مبارک کې راځي چې دا بدتر انسان دی د الله په نسبت باندې چې هغه 2 مخې. او بل حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان 2 مخې 2 مخیزې خبرې کوي نو د قیامت په ورځ به د 2 جبې د اوري، د اور 2 جبې به الله دله سي دا به ورله ورکړي. ولې چې ده به دلته په دې ژبه باندې 2 قسمه خبره کوله، یو مسلمان ته یو شان، بل مسلمان ته بل شان، د مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي پیدا کول، چغلخوري کول، منافقت کول، 2 مخیزې خبرې کول. د ده به 2 جبې د اوري په جهنم کې. نه الله هم دې د داسې حالت نه وساتي. په دې باندې په خپل هم عمل وکړو او دا احادیث چې نورو خلکو ته ورسو نو نبی علیه السلام مبارک داسې خلکو ته دعا کړې ده. وصلی الله علی النبی الامین.